چې ډېره مزه سکه د قربان پته به لګي د وخت غلامۍ او د زندان پته به لګي او په چغو دړکو باندې له چا نه یریږو رامخکې شاغیاره په میدان پته به لګي. ادم خان خو لاړه دې دنیا نه، نو موږ د هغه په مرګ او د هغه د مرګ نه پس په حالاتو باندې خبرې نه کوو، بلکې موږ د هغه د ژوند او د ژوند په حالاتو باندې خبرې کوو چې هغه څنګه ژوند تېرولو. ویل کېږي چې په دې باندې ډېرې زیاتې مقدمې وي. دغه نه علاوه چې یو مشهور ټیک ټاکر برید خان وایي د هغه دعوه هم په دې وه. مونږ هېڅ تحقیقات نه دي کړي، دا صرف د خلکو د خولې خبرې دي. البته زه به درته دومره ووایم چې کومه ویډیو په سوشل میډیا وایرل شوې وه، شاید تاسو به هم کتلي چې هغه چې کوم دی جي پي آیل والا هغه بالټو وغیره ته چې کوم دی ډزې کوي، اور وتږدي، پټرول په اړوي. دغه ویډیو یې ډېره وایرل شوې وه او دغه اصل کې ریاست چلنج کول و او هغه د مرګ خبره، نو هغه د الله پاک وبخي. زموږ ورته دعا ده چې الله پاک یې وبخي، ځکه چې اوس معامله صرف د الله او د هغې بندګانو ده. چا سې چې ښخې ګړه کړي یا چا سره زیاتی ظلم کړی، زموږ یې په منځ کې هېڅ څه نه دي، ځکه نه موږ سره څه زیاتی کړی نه یو بل داسې څه. نو دغه لږ شانتې معلومات وو، ما غوښتل چې ویډیو په جوړه کړم او تاسو سره یې شیر کړم. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله زه کوشش کوم چې د ادم خان په زندګۍ باندې ویډیو جوړه کړم چې د هغه څومره بچي وي، څومره ښځې وي، څومره مال